بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم زما عزتمندو مسلمانانو ورونو د شعبان میاشت روانه ده. په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کثرت سره روژې نیولې. زمونږ او ستاسو مور عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی صحیح بخاری شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې ډېرې زیاتې روژې نیولې، حتی چې یو روایت په سنن ترمذي سنن ابو داود کې دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه نه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې زیاتې روژې نیولې. انس بن مالک فرمایلی دي چې کله به روژې نیولې او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم فرمایي موږ به دا خیال کوو چې اوس یې پرېږدي نه، افطار نه کوي او مسلسل روژې نیسي، او کله به یې داسې پرېښودې چې موږ به خیال کوو چې اوس یې نیسي نه. یعنی دواړه اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. روژې نیول په کثرت سره په دې میاشت کې سنت عمل دی. د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه نه حدیث دی مسند احمد او نسائی کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو په دې میاشت کې روژې ډېرې زیاتې کثرت سره نیسئ. د دې څه وجه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا یوه داسې میاشت ده چې خلق په دې میاشت کې د الله د بندګۍ نه غافله وي، ځکه د دې نه مخکې میاشت رجب هغه د حرمت میاشت وه چې جنګونه او جدال او جګړې پکې حرامې وي. د دې نه وروسته د رمضان میاشت ده، هغې کې هم خلک عبادات کوي. نو عربو دغه میاشت د شعبان دا مهمله ګرځولې وه، بلکل یې پرېښودې وه. په دې میاشت کې دوی هېڅ څه نه کول. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله محبوب پیغمبر په دې میاشت کې موږ او تاسو ته د روژې نیولو درس راکړه چې روژې ونیسئ، تاسو الله راضي کوي، د الله د بندګۍ میاشت ده. نو زما عزتمندو دغه یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې میاشت کې ثابت دی، او کم کارونه چې موږ په دې میاشت کې ایجاد کړي چې هغې ته شب برات ویلی کېږي، نو دا په سنت کې په شریعت کې ثابت نه دی. بعضې خلک هغوی د سورة الدخان د آیت نه دا مقصد اخلي انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین، چې په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی د بندگانو اعمال الله ته پیش کیږي، د الله حضور ته خیږي، او الله په دې میاشت کې د بندگانو رزقونه تقسیموي. بلکې دا خبره بالکل غلطه ده. د قرآن د نورو نصوصو نه هم داسې معلومیږي چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. د عزت او د احترام هغه شپه چې ده هغه د قدر شپه ده. شب برات دا د عزت او د احترام لایق نه ده. په دې کې یو عمل هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. کم اعمال چې ستا په ترتیب کې روان وي د مخکې نه هغه اعمال کولی شي، نور اضافي د خپل ځان نه پکې زیاتی او کمای نشي کولی. دې شپې ته تعظیم ورکول، عزت ورکول دا ستا او زما د وس خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن چې چاته عزت ورکړی وي بلکې هغه عزت به وي، او هغې ته به موږ او تاسو هم عزت ورکو. نو نبی صلی الله علیه وسلم او قرآن دواړو د لیلة القدر د شپې ډېر تعظیم بیان کړی دی. خیر من الف شهر، د زر میاشتو نه قرآن ورته بهتر ویلی دی. نو عزتمندو دوستانو که سوچ وکړو شب برات په دې لفظ باندې، نو دا به موږ او تاسو ته معلومه شي چې دا یو بدعي رات د بدعاتو نه ډکه یوه شپه ده. ځکه
چې شب په فارسی ژبه کې شپې ته ویلی کېږي. برات معنا بیزارۍ. نو دا څنګه دین شو چې نیم د فارسی نه جوړ دی او نیم د عربي نه جوړ شو؟ دغه لفظ نه دا معلومه شوه چې دا شپه ثابته نه ده، ځکه د دې نوم نشته دی. لیلة البراءه د دې نوم نشته دی. او په دې شپه کې کوم عبادتونه چې خلکو ذکر کړي دي او کتابونو لیکلي دي، خصوصا امام نووي، ابن حجر عسقلانی او دارنګه محدثینو موضوعات کې ملا علی قاری د ټولو ذکر کړي چې دا ټول روایتونه ثابت نه دي. امام البانی رحمه الله 115 روایات د دې شپې په باره کې ذکر کړي او 115 روایتونه ټول ضعیف دي. څه پکې موضوعات، څه منګړت، څه دروغ. او دا یادو ساتئ زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې دروغ ویلی هغه د خپل ځان دپاره جهنم ټکانه تیاره کړي، د جهنم کې د خپل ځان ته ځای تیار کړي. نو زما عزتمندو دوستانو، دغه شپې ته چې کم اهل بدع او دارنګه اهل التقلید د عزت شپه وي او د احترام شپه ورته وي، یا په دې شپه کې اوچتېږي او دارنګه پیشنامۍ کوي، سحري چربانګی چې ورته وي، نو دا بالکل غلط عمل دی، ثابت نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ها که یو انسان وي د هغه 12 14 14 یا 14 14 15 د اسلامي تاریخونو چې ایام البیض ورته ویل کېږي د هغې روژې عادت وي، نو په دې شپه باندې روژه نیولی سي او دارنګه نیم شي نیولی خپله مرضي ده، نفلی عبادات دي. لیکن چې بالکل نورو میاشتو کې یا نورو ورځو کې نه نیسي او دقه یوه شپه د روژې دپاره د نفلونو دپاره او ورځ د شپې دپاره خاص کوي، دا عمل ثابت نه دی. نو زما عزتمندو مسلمانانو، دا د شب برات په شپه کې اورونه لګول، دارنګه ډزې کول او پټاکې الوزول او دارنګه هغه کارونه کول چې کم کارونه نه صحابه وکړي، نه تابعین کړي، نه محدثینو، نه د هغوی په کتابونو کې د هغې یو نوم او نشان شته، دا کول بالکل په شریعت کې ثابت نه دي. او دویمه خبره دا چې رمضان را روان دی، دا مسله مې یاده ساتئ. رمضان راغی، آیا د رمضان مبارکي او بل ته ورکول دا په اسلام کې شته او که نشته؟ دا مې یو سوال څه ملګرو کړی و. دا یادو ساتئ چې رمضان میاشت انتهایی د قدر او د احترام میاشت ده، د عزتونو نه ډکه میاشت. دې ته د قرآن میاشت ویلی کېږي، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی قرآن نازل کړی دی. په دې میاشت کې یوه شپه ده چې هغې شپې ته لیلة القدر ویلی کېږي، لیلة القدر شپه. نو هغې شپې ته شریعت ډېر احترام ورکړی. نو زما عزتمندو دوستانو، د رمضان مبارکي او بل ته ورکول دا د صحابو نه ثابت نه دی. ها یو روایت کې شته، سنن نسائی کې یو روایت، هغه روایت هم د ضعف په درجه کې دی، صحیح روایت نه دی. او دارنګه د سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت دی، هغه روایت هم ضعیف دی د اصول د محدثینو د نگاه نه. نو د رمضان د میاشتې مبارکي ورکول، که یو سړی دا وایي چې دا خو عبادت دی او د عبادت په باره کې خو یو بل ته مبارکي ورکولی شي، لکه حج نه چې څوک راشي یو بل ته مبارکي ورکوي، موږ به دا وایو چې د عرفات شپه عبادت دی. دارنګه د لسم د محرم هغه یو عبادت وي، روژه پکې نیسي خلق انسانان، نو آیا د هغې به هم یو بل ته مبارکي ورکوو؟ نه. د صحابو نه د دې تبریک او تهنیه ثابته نه ده مبارکي ورکول. ها که یو انسان عادتا سنت نه ګڼي، د عادت د وجې نه چې زه په دې میاشت د رمضان کې الله قرآن نازل کړی، عبادتونه پکې کېږي او دارنګه د الله بندګیانې پکې کېږي او دارنګه په دې میاشت کې د جهنم دروازې بندېږي او د جنت دروازې کلاویږي او شیاطین پکې بند کړی کېږي. نو که یو سړی په دې نیت باندې یو بل ته مبارکي ورکړي چې د رمضان مبارکه میاشت راغله، داسې ووایي چې مبارکي نه، د رمضان مبارکه میاشت راغله د عبادتونو د وجې نه، نو رمضان مبارک ویلی شي چې رمضان مبارک راغی. خدا نشته دی په شریعت کې چې رمضان دې مبارک شوي تا ته، او دې میاشتې ته عزت احترام چې ورکړی شوی هغه صرف او صرف د قرآن د وجې نه او دارنګه د روژو د وجې نه، د الله د بندګۍ د وجې نه او د الله د عبادت د وجې نه، د لیلة القدر د شپې د وجې نه.
او دا یاد وساتئ چې د لیلة القدر شپه او د شب برات شپه دا د ځمکې او د اسمان په منځ کې فرق لري. د شب برات د شپې په باره کې چې کوم خلک کمې خبرې حتی چې شیعګانو کړي دي چې انسانان حیران شي د هغې د بیانولو نه، نو زما عزتمندو الله تبارک وتعالی دی موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.